یا الله په خپل فضل او کرم سره دا نیک اعمال قبول کړي. یا الله دې ماشومانو ته علمي او عملی او یقیني ترقی ورکړي. او یا الله زمونږ د دې استادانو ته او د عام خلکو ته د محبت کوونکو ته یا الله دې ټولو ته عملی او یقیني ترقی ورکړي. یا الله موږ په یقینونو باندې ډېر زیات کمزور، یا الله موږ ته کامل یقین نصیب کړي. یا الله په اعمال باندې ډېر زیات کمزور، یا الله کامل اعمال راته نصیب کړي. یا الله څومره زمونږ دیني مدارس چې یا الله هغې له ترقی ورکړي او د عمل په اعتبار سره ترقی ورکړي، د یقین په اعتبار سره ترقی ورکړي، د تعداد په اعتبار سره ترقی ورکړي. یا الله د اشاعت په اعتبار سره ول ترقی ورکړي. او یا الله په تمام عالم کې شاخونه خواره کړي. یا الله په تمام عالم کې شاخونه خواره کړي. یا الله دا یو ماشوم د دې نه چې کوم فارغېږي د عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځي. یا الله یو ماشوم چې کوم فارغېږي د عالم دپاره د هدایت د ذریعه وګرځي. او یا الله د هدایت لارې ورته تکول وکړي. یا الله د هدایت لارې ورته تکول وکړي. یا الله چې مور او پلار په څومره محنت کړي د هغې بدله ورته ته ورکړي. یا الله استادانو چې په محنت کړي د هغې بدله ورته ته ورکړي. یا الله عوام چې ورته کوم په ښه نظر باندې ګور د هغې بدله ورته ته ورکړي. او یا الله د هغې د عمل مطابق نه ته ول خپل شان مطابق بدله ورکړي. یا الله ته ول خپل شان مطابق بدله ورکړي. یا الله څومره مسلمانان د دین کار کوي په کومه طریقه باندې چې کوي، یا الله ته ورته کامل اخلاص نصیب کړي. یا الله ته ورته کامل اتباع سنت نصیب کړي. یا الله د عمر تر اخري سلګۍ په ورته اخلاص نصیب کړي. او یا الله څومره اخلاص چې ورته نصیب کړي، یا الله نور ورته نصیب کړي. او یا الله چې نور رسول ورکړي د هغې نه ورله نور ورکړي. یا الله ادارې خو ډېرې شته، یا الله ته قایمې دایمې ساتي، خو یا الله د اخلاص کمی ته نه ختم کړي. یا الله د اخلاص کمی ته نه ختم کړي. یا الله بھرپور اخلاص ورته نصیب کړي. یا الله بھرپور اخلاص ورته نصیب کړي. یا الله څومره چې زموږ د ادارو بالخصوص د مدارسو مخالفین خلق دي، یا الله هغه ستا بندګان دي، تا پیدا کړي دي، ستا د رسول امتیان دي. زمونږ ورونه یا الله ټولو ته هدایت وکړي. یا الله ټولو کافرانو ته هم هدایت وکړي. یا الله سربراهو ته هم هدایت وکړي. یا الله محکومینو ته هم هدایت وکړي. او یا الله چې کوم زمونږ په اسلامي ملکونو د هغې پیروکار د هغې ته هم هدایت وکړي. او یا الله چې کوم داسې خلک دي چې ازلي بدبخت دي، قسمت کې بالکل هدایت نشته دی، او د اسلام د نقصان نه، د مسلمانانو د نقصان نه پکې علاوه بل څه څیز په نظر باندې نشته. یا الله د هغې نه د پاکه ځمکه پاکه کړي. او یا الله ته ترې خپله پاکه ځمکه پاکه کړي. او یا الله کوم چې زموږ په ملک کې د هغې پیروکار خلک دي او په د اسلامي ملکونو کې د هغې پیروکار خلک دي او د هغې په قسمت کې هدایت نشته، یا الله د هغې نه دا ځمکه پاکه کړي. یا الله موږ ته ستا په ځمکه باندې ستا رضا نصیب کړي. یا الله ستا په ځمکه باندې راته ستا د کتاب اتباع نصیب کړي. یا الله ستا په ځمکه باندې راته موږ ته ستا د رسول اتباع نصیب کړي. یا الله د خپل رسول علیه السلام د غم نه موږ ته یو ذره غم نصیب کړي. یا الله د رسول علیه السلام د فکر نه موږ ته یو ذره فکر نصیب کړي. خو یا الله د رسول علیه السلام اتباع راته 100% نصیب کړي. یا الله په حاضر کې راته نصیب کړي، په سفر کې راته نصیب کړي. یا الله په کور کې راته نصیب کړي، په بار کې راته نصیب کړي، په مرض کې راته نصیب کړي، په صحت کې راته نصیب کړي. بالخصوص یا الله په غم او ښادۍ کې راته نصیب کړي. یا الله په غم او ښادۍ کې راته نبی علیه السلام اتباع نصیب کړي. یا الله څومره نبی علیه السلام د اتباع نه غیر کارونه دي، که زموږ په غمونو کې دي، که په خوشحالو کې دي، که په بازارونو کې دي، که په محکمو کې دي، په کوم ځای کې دي، یا الله ټول د رسول علیه السلام په سنتو باندې بدل کړي. یا الله ټول د رسول علیه السلام په سنتو باندې بدل کړي. یا الله د مسلمانانو او زموږ بالخصوص په زړونو کې د خپل قرآن محبت پیدا کړي. یا الله د خپل رسول محبت پیدا کړي. یا الله د خپل دین محبت پیدا کړي. یا الله د دین د اشاعت محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي. یا الله څنګه صحابه کرام ستا د دین د محنت دپاره د دنیا ګوټ ګوټ ته تلو، خپل مالونه خرج کړو، خپل جانونه خرج کړو، خپل ښځې د کونډو په شان پرېښوي، خپل بچي د یتیمانو په شان پرېښو. یا الله ستا رضا یې حاصله کړې وه، ستا دین یې په دنیا کې خور کړو. یا الله د هغې اتباع راته
راته نصیب کې یا الله د هغې په شان جذبات راته نصیب کې یا الله هغې په شان د دین محنت راته نصیب کې یا الله زموږ په کورونو کې زموږ په مدرسو کې زموږ په جماعتونو کې زموږ په محکمو کې چې څومره غیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه خلاف څیزونه دي یا الله هغه ټول د نبي علیه السلام په سنتو باندې بدل کړي یا الله د نبي علیه السلام په سنتو باندې بدل کړي یا الله زموږ زنانه د نبي علیه السلام د سنتو محبوب کوونکي جوړ کړي یا الله د نبی علیه السلام سنت په زندګو کې راولې یا الله په پرده کې راولې یا الله په خاده کې راولې یا الله په غم کې راولې یا الله زموږ نارینو په محکمو کې یا الله څومره چې محکمې دي بالخصوص سرکاري محکمې دي یا الله دې ټولو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع راولې یا الله زموږ په حاکمانو کې د نبی علیه السلام اتباع راولې یا الله په محکمینو کې د نبی علیه السلام اتباع راولې یا الله څومره غیر خلق چې په موږ باندې مسلط شوي دي یا الله هغې ته هدایت وکړي او یا الله که هدایت په نصیب کې نه او ذلیل بدبخت یا الله ته نیس نابود کړي او یا الله ته ختم کړي یا الله څومره چې مسلمانان مخالفین دي د اسلام مخالفین دي د قرآن او د حدیث مخالفین دي یا الله زړه ستا په لاس کې طور ته هدایت وکړي او د قرآن متبع یې جوړ کړي او که الله قسمت کې هدایت نه یا الله ته تینا پاک ځمکه پاکه کړي او یا الله د هغې سربراہ داسې غرق او تباه کړي لکه څنګه تا فرعونیان تباه کړو څنګه تا قوم عاد تباه کړو څنګه تا قوم سمود تباه کړو یا الله دغه شان هغې نیسو نابود کړي او یا الله مسلمانانو ته داسې بری ورکړي او داسې سربراهي ورکړي او داسې کامیابي ورکړي لکه څنګه چې تا په غزوه بدر کې مسلمانانو له ورکړې وه یا الله څنګه د مسلمانانو نه لږ مسلمانانو په تمامه دنیا کې تینا ستا دل خور شو یا الله دغه شان دا اوسني مسلمانان د دین د خورېدو لپاره کافي کړي یا الله د اوسني مسلمانان د دین د خورېدو لپاره کافي کړي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې تینا دین کار واخلي د دنیا په ګوټ ګوټ کې تینا دین کار واخلي یا الله د دنیا په ګوټ ګوټ کې تینا دین کار واخلي یا الله موږ له دعاګانو چل نه راځي نشو غوښتې خو یا الله ستا خوږ رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ګناهګار امت لپاره چې کومې د خیر دعاګانې غوښتلي یا الله هغه ټولې دعاګانې قبول کړي او یا الله موږ له هغه خیرونه راکړي یا الله موږ له هغه خیرونه راکړي او یا الله رسول علیه السلام چې امت دپاره د کوم شرونو پناه غوښته ده یا الله د هغه ټولو شرونو راله پناه راکړي یا الله بالخصوص رسول علیه السلام په عرفات کې چې کومې دعاګانې غوښتې دي یا الله هغه ټولو خیرونه د نبي علیه السلام امت له ورکړي او څومره شرونه چې پناه غوښتې ده دغه ټولو شرونو له پناه ورکړي یا الله زموږ په زړونو کې د خپل رضا جذبات پیدا کړي د رسول د اعتبار جذبات پیدا کړي د دین د خورېدو جذبات پیدا کړي یا الله د دنیا د بوتان زموږ د زړونو نه بار کړي د دنیا د محبت زموږ د زړونو نه بار کړي الله تا خو موږ پاک پیدا کړو تا زموږ زړونه پاک پیدا کړي دي یا الله موږ د ګناهونو په وجه باندې ګنده کړي دي یا الله موږ ګناه د پاکېدو چل نه راځي الله ته په خپل رحم سره پاک کړي یا الله ته په خپل کرم سره پاک کړي یا الله ته په خپل احسان سره پاک کړي یا الله ډېر خفه کړي ډېر نارضا شوي ډېر ګناهونه کړي دي خو یا الله زموږ دا ایمان دی چې ته رحیم یې او ته معاف کوونکی ستا په معاف کولو باندې هېڅ نه کمیږي ربا ستا په معاف کولو باندې هېڅ نه کمیږي ربا ای الله ته موږ معاف کړه ربا ای الله ته موږ معاف کړې ای الله زموږ یقین دی ستا په خزانو کې څه نه کمیږي که ستا په خزانو کې څه کمیږي نو بیا معاف کړې خو یا الله زموږ 100% یقین دی چې ستا قدرت نه کمېدو نه دی ستا خزانې نه کمېدو نه دي ای الله ستا غریبانان بندګان مسکینان یو که تا موږ معاف کړو موږ به کامیاب شو ستا د رسولونو ګناهګار امتیان یو که تا معاف کړو موږ به کامیاب شو ای رحیم ذاته په خپل رحم سره معاف کړي ای کریم ذاته په خپل کرم سره معاف کړي او یا الله څومره چې ګناهګار یو مور ته د ستا محبت د میندو نه د زرګونو د لکونو میندو نه زیات دی یو مور لا یا الله خپل بچي د ګندګۍ په وجه باندې ورزولي ای رحیم ذاته موږ د ګناهونو ګندګۍ په وجه باندې مه غورځوئ ربا یا الله موږ د ګناهونو ګندګۍ په وجه مه غورځوئ یا الله څنګه چې مور خپل ماشوم بچی پاک کړي ای الله دغه شان موږ د ګناهونو نه پاک کړي ای الله موږ د ګناهونو نه پاک کړي یا الله زموږ مدارس کامیاب کړي زموږ دیني ادارې کامیابې کړي په کوم ځای کې چې دین کار کېږي الله کې ترقي ورکړي یا الله ته ورته اخلاص نصیب کړي
کې یا الله تو ورته اخلاص نصیب کې قبضه کې ورته رکاوټونه حل کې یا الله په خصوص زمونږ د علماء کرام په عمر کې ډېر برکت واچي په اخلاص کې برکت واچي په مهنت کې برکت واچي یا الله فسای کې برکت واچي یا الله نصیحتونو کې برکت واچي او یا الله موږ ټول په پای باندې عمل کول توفیق راکړي اے رحیم ذاته موږ چې ستاسو سو غوښتل نبی علیہ السلام ستاسو غوښتي زموږ لپاره ستاسو په علم کې زموږ لپاره څونه خیرونه دي یا الله ټول خیرونه را په خپل رحم باندې راکړي او چې صبر شرونه دي یا الله ستاسو را په خپل باندې پناه راکړي یا الله په خپل فضل او کرم په احسان سره زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله کته نه قبل نو یا الله بیا قبول کړي یا الله کته نه قبل یا الله بیا قبول کړي یا الله ستاره لا وسوګ نشته چې ورته وایو ستاره لا وسوګ ماف کوو کې نشته یا الله بیا درته درخواست کوو چې الله بیا ماف کړي بیا زنګ دعاګانې قبول کړي یا الله بیا زنګ دعاګانې قبول کړي یا الله په خپل فضل سره قبول کړي په خپل احسان سره قبول کړي او یا الله څنګه دې ماشومانو ختمونو کړل دغه شاهزوانانو ته د قرآن د یادېدو او د عمل کولو توفیق ورکړي یا الله بوډاګانو ته ورکړي یا الله زنانو ته ورکړي یا الله نوجوانانو جنکو ته ورکړي یا الله مشرانو بوډاګانو ته ورکړي یا الله هر مسلمان ته قرآن د زده کېدو او د ښودلو توفیق ورکړي آمین 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 وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد